چې په دې سورۃ مبارکه کې د حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعا تفصیل سره ذکر کیږي. دا چونکه مکی سورۃ دی او مکی سوراتونو کې تقریبا هغه مضامین وی چې کوم دینه مخکې سورۃ مبارکه کې تیر شو چې توحید د توحید بیان او د توحید دلایل، رسالت، تذکرہ او د قیامت ذکر، اقوام انبیاء، تاریخ او دغه شانتي د منکرینو لپاره د سزا ذکر، او ورسره په دې سورۃ مبارکه کې د حاسد او د محسود چې چا سره حسد کولی شي او څوک حسد کوي، د مالک او د مملوک تذکرہ او شاهد او مشهود گواہی ورکوونکي او د چا په حق یا د چا خلاف گواہی ورکړي شي، د قید او د رهایی تذکرہ او دغه شانتي د بیماری او د صحت ذکر، د سفر او د حضر، د عزت او د ذلت، قضا او قدر، د تقدیر او دغه شانتي د صبر حقیقت او د صبر فضیلت او عظمت، دا ټول په دې سورۃ مبارکه کې بیانېږي. او پر قرآن مجید کې 26 مرتبه د حضرت یوسف علیه السلام نوم مبارک ذکر شوی دی. باقي کې 24 مرتبه په دې سورۃ کې ذکر دی، 24 مرتبه او دوه چې د هغه دین علاوه دي. او د حضرت یوسف علیه السلام واقعا په قرآن مجید کې بل ذکر نه راغلي، صرف اجمالا نوم راغلي دوه د دین علاوه. نور په دې سورۃ مبارکه کې ابتدا نه انتها پورې په دې کې ذکر دی. او دا واحد پیغمبر دی حضرت یوسف علیه السلام چې الله تبارک وتعالى د واقعا د ابتدا نه د بچپن نه واخلا تر اخره پورې هغه ذکر کړی دی. نور انبیاء کرامو جزوی واقعات مختلفو ځایونو د عمر د مختلف حصے هغه ذکر شوی دی. د حضرت یوسف علیه السلام د ټولو نه تفصیلی او بیا بالترتیب، حالانکه د قران مجید اسلوب او انداز هغه داسې وی چې په کوم ځای کې د یو مضمون بیانولو لپاره د یو واقعي ضرورت راشي نو د واقعي هغه حصہ راوغشتل شي، هغه ذکر شي. او سورۃ یوسف هغه سورۃ مبارکه چې ابتدا نه تر انتها پورې بالترتیب الله تبارک وتعالى هغه ذکر کړی دی. نو ابتدا کې دوه خبرې ذهن کې ساتل ضروری دی، هغه نه بعد بیا سورۃ مبارکه ذکر کیږي. یو دا چې د سورۃ یوسف د حضرت یوسف علیه السلام زموږ استاد خو پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره مشابهت، موافقت، مماثلت، مطابقت د دوه مبارک جندونو سره دی، ډیر زیات او ډیر جوړ او کلک تعلق دی. یو دا او دیم د دې صورت مقصد څه شي دی؟ یو دا چې د نبی علیه السلام او د حضرت یوسف علیه السلام خپل منځ کې مشابهت او مطابقت څنګه دی، او دیم دا چې د دې سورۃ یوسف د ټول سورۃ مبارکه مقصد او پیغام څه شي دی. دا دوه خبرې په جندرونو بعد بیا باقاعده بیا د سورۃ مبارکه تفسیر ذکر کیږي. یو دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت یوسف علیه السلام دوه سیرت وګورو، څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام سره د خپل کور نه دشمنی، عداوت، حسد، کینه او سازش هغه شروع شو. دغه شان د نبی علیه السلام سره دشمنی او عداوت او کینه هغه خپل کور نه، خپل قوم، خپل قبیله، خپل رشتہ داران، خپل تربوران هغه وسره دغه ټول چیزونه وکړي. او دیم دغه شان د حضرت یوسف علیه السلام سره د قتل سازش چا کړو، هغه پردینو بلکې خپل ورونو د یو پلار اولادو. دغه شانتي د نبی علیه السلام د قتل سازش چې چا وکړو هغه هم پردي خلک نو بلکې خپل ورونو. او د دې سورۃ مبارکه شان نزول هم دغه سي د مکی مکرمه د نبی علیه السلام مبارک جون په اخري ورځو کې مشرکینو د نبی علیه السلام خلاف هر قسم سازشونه وکړل. بل اخر يهودو تاسو کو چیرې موږ دومره سازشونه کوو د خلاف، دا خورز تر پرمختګ کوي، دا خورز تر ترقی کوي لګیا دي، د سره څنګه چلو؟ نو يهوديان ورته چلو، خو چې يهوديان ته خدای علم، يهوديان ورته وی چې تاسو دنه د دې خبرې سوال وکړي چې د شام نه د بني اسرائیل مصر ته څنګه راغلو، چونکه دا داسې واقعا و چې نبی صلی الله علیه وسلم چرته هم د یوسف علیه السلام واقعات قوم ته نو بیان کړي او نه نبی صلی الله علیه وسلم ته دې علم. ځکه الله تبارک وتعالى په دې اړومبي آیت کې فرمایي، د دې آیت مبارکه ذکر کوي چې وان كنت من قبله من الغافلين، د دې مخکې ته خبره وي د یوسف علیه السلام قصه او دغه واقعات علم نبی صلی الله علیه وسلم ته نو. او د يهوديان او د مشرکین مکه ته چلو خو چې تاسو د پیغمبر نه تاسو کوي چې دا مصر کې چې کوم بني اسرائیل آباد دي اوس حکومت دی، دوی د شام نه د مصر ته څنګه راغلو؟ چونکه يهوديان ته پته و چې شاته یو ډېر لوی فلسفه و د یعقوب علیه السلام د ژوند مبارک، او بیا د یعقوب علیه السلام خپل ځامن چې مصر ته لګل او یوسف علیه السلام دوی کوی ته ورزول او د قتل سازش کول، هغه چې قافلې ور اوچتول او مصر بازار کې خرڅول، او بیا یوسف علیه السلام په مصر کې جیل تیرول، او بیا اته کال لس کال قید تیرول نه بعد د مصر گورنر جوړیدل، د بیا عزیز مصر د مصر بادشاہ جوړیدل. دا ټول کہانیان يهوديان ته واقعیت پته، خو دا ته دم پته و چې دا واقعیت نبی صلی الله علیه وسلم یا د مکی خلکو په علم کې نشته دي. يهوديان ورته وی مشرکین ته کچره دي پیغمبر تاسو ته د بنی اسرائیل دا واقعیت ذکر کړه چې دا څنګه د شام نه مصر ته راغلي، نو کوشش دا پیغمبر برحق دي او کنه نو پته به ولګي. لہذا مشرکین را نبی صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو، نو الله جل شانه دا سورۃ مبارکه نازل فرمایي ابتداء انتها پر ډېر تفصیل سره چې څنګه واقعیت شو او د شام نه مصر ته
دا بني اسرائیل څنګه راغلو یعقوب علیه السلام اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم دی د الله بنده د اسرائیل معنا دی الله د الله بنده دوی څنګه مصر ته راغلل بهر حال دا د نبی صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې یو معجزه وا چې هغه ابتدا نه انتها پورې د خستان انداز دا واقعیا ورته ذکر فرمایي او دغه شانتي چې څنګه یوسف علیه السلام د خپل د کور او د روم د لاسه چې په هجرت باندې مجبور شو او هجرت وفرمایل دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم هم د خپل رشتہ دارانو نه تربورانو نه خپل خپلوانو مجبور شو او هجرت یو او دا ټول واقعات چې وګورو د نبی صلی الله علیه وسلم او د یوسف علیه السلام خپل منځ کې بالکل یو شانتي دي تفصیل ډیر دی او بهر حال د دې سورته مبارکه پیغام او خلاصه دا دی چې تر څو پورې چې زړه کې ایمان نه تقوا نه د الله یره نه نو دا خونی رشته او دا تعلقات دا نسب حسب و نسب و دا تعلقات دا ناکافی دي اگر ہوتا خون کے رشتوں میں وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں د خپل د لاسه چې یوسف علیه السلام د مصر په بازار کې خرڅي زړه کې چې کله ایمان او تقوا د الله یره خوف خدا نه بیا د دې رشته قدر چا سره نه څومره عظیم رشته ده د رب العالمین د توحید نه بعد د مور پلار عظمت قران بیانوي الله رب العالمین بیانوي او نن واقعا په فردوس کې په یو ډیران باندې یو بابا راوچت کړی شو چې کله تاسو کې شنو 500 زامنو پلار دی 500 زامن ژوند دي خو جوړ دي کورونه آباد دي پلار اوسته په ډیران باندې وځول دا به ځان ته مسلمان وي دا به ځان ته چې مؤمن وي دا به منځونه کوي او دا به ځان ته پښتون وي چې ستا پلار ستا جنت دی ستا مور ستا جنت دی دا غوی لاندې خو قدمونو لاندې رب کائنات ستا جنت خې دي تاسو پورې چې مور پلار بخلی نه الله رب العالمین ته نه بخ زکه سره خبره کوم چې څوک چلتا پھرتا جهنمی قتل غواړي د مور پلار نه فرمان دی چې کوم مور پلار ته پغې کې راځي قدم په قدم تا ګرځي مور د خپل جګر وینا د په صورت کتاب باندې سکی او کوم پلار د یخنۍ او د ګرمۍ سپېړې خوري مشقتونه د خلکو پیغور او تانی او د زماني سپېړې برداشت کوي او خپل وجود خوري دی کې تار ځوان کې نن تاغه بوزي په ډیران باندې ورځي بهر حال معلومیږي دا چې تر څو پورې ایمان نه زړه کې تقوا نه د الله یره نه د حساب او د کتاب د سزا او جزا یره نه دا ظاهري رښتې مشته دي حقیقت نشته تر څو پورې الله خوف پزړه کې نه حالانکه سکرونه دي خپل ورور بوزي کوي ته بوزي اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم ټول آیتونه مبارکه واقعات روان دي ولهذا په دې صورت کې الله تبارک وتعالى تفصیل سره ذکر کوي الف لام را حروف مقطعات الله اعلم بمراده بذلك د دې په معنا باندې الله جل شانه خو کوي مفسرین کرام فرمایي په دې صورت کې چې څومره رموز دي پټي خبرې دي دا الله تبارک وتعالى ټول دې خبر دي لفظ اشاره کوي الف لام را تلك آيات الكتاب المبين دا آياتنا دي كتاب روخانا إنا أنزلناه بشك من نازل قرآن قرآن عربيا عربي جبكي عربي لعلكم تعقلون تاسو په شيء عربي جبكي نازل کړی شو قرآن مجید چې دوی دا رومبي مخاطبین څنګه عربو دوی دا ونوي چې داسې جبکي راځي چې موږ پوهیدونه بلکې داسې فصیح او بلیغ جبا او داسې عام فهم او آسان جبا او داسې د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی او داسې انسان په جبا باندې دا جاری کیږي لګیا چې هغه انسان چرته هم د چا په وړاندې شاګردی نه کړی د چا علم نه حاصل کړي امید چې د مور پیدا شوی دی نه د چا شاګردی نه اختیار کړي یو داسې هستی یو داسې شخصیت یو داسې پیغمبر چې هغه چې د مور پیدا شوی دی هغه ته امید ویل شي یعنی چا علم نه حاصل کړي امید خو دغه باوجود دغه په جبه باندې د علوم او سمندر جاری کیږي لګیا دی او داسې سمندر دی چې د ټول دنیا فصحا د ټول دنیا ادیبان او شاعران او د ټول دنیا فصیح او بلیغ خلق ماهرین هغه راجم شي د دې د سوره کوثر مقابله کې یو سورت نشي پیش کولی ذکر الله تبارک وتعالى فرمایي انا انزلناه بشک نازل کوم دا قران عربيا عربي لعلكم تعقلون چې تاسو په شي د توحید لپاره قران کریم دعوت راکړي قران مجید صرف د برکت حاصلولو لپاره نه دی بلکې قران مجید ځان پوهولو لپاره دی د ذکر لپاره دی یو سورت یو آیت یو واقعات مخ ته کې انسان کې سوچ او فکر وکړي قران عظیم یو داسې سبد علم سمندر دی چې څومره انسان په دې باندې غور او فکر کوي تدبر کوي الله تبارک وتعالى د ذهن په باندې کولاوي 1400 سال وشو د قران مجید تفاسیر لیکل کېږي یاد په دې باندې ریسرچ کېږي یاد په دې باندې مفسرین تحقیق کوي د قران کریم د علوم انتها ته څوک نه رسیدي په هر رنگ په هر انداز کې د قران مجید تلاوت کې چې دغه جدا خوندي سحر چې تلاوت کې دغه جدا خوندي تهجد په وخت کې چې دغه جدا خوندي فتراو کې د قران مجید اوریدو جدا خوندي او د دې د تفسیر او د واقعاتو د لوستلو جدا خوندي انسان خپل شپه او یا کال عمر کې د قران کریم تلاوت کې په دې باندې مړیږي نه دا معجزه ده اخبار چې یو ځل وګورو دیم ځل کتل د ځلنی کې نور کتابونه چې یو ځل وګورو یاره مدامه کتل دي دیم ځل کتل د ځلنی کې دا د قران مجید معجزه ده چې څومره کتل کېږي نو هغه الله جل شانه په دې باندې ذهن د انسان کولاوي لعلکم تعقلون چې تاسو په پوه شئ ځان په یولو لپاره لعلکم تتفکرون چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ الله تبارک وتعالى دعوت فکر راکړي چې موږ قران مجید باندې افلا يتدبرون القران اي قران مجید باندې تاسو تدبر ولې نه کوئ سوچ او فکر ولې نه کوئ ام على قلوب اقفالها یا تاسو په زړه باندې تعالی لګیدل قرآن مجید باندې غور او فکر او تدبر کولو دعوت موږ قرآن مجید راکړي دي ځکه فرمایي چې موږ د قرآن مجید نازل کړی د لپاره چې تاسو عربي ژبه عام فهم آسان او فصیح او بلیغ ژبه کې نازل کړی د لپاره لعلکم تعقلون چې تاسو په دې باندې پوه شئ ډېر تفصیلی واقعا ده د حضرت یوسف علیه السلام او ډېر حکمت او بصیرت نه ډکه واقعا ده د پلار حقوق د دغه شانتي د رشتہ دارانو حقوق او دغه شانتي تفصیلی هڅه په دې کې ذکر کیږي د لپاره ټیم استل اوریدل او کورونو کې د مذاکره کول د انبیای کرام واقعات د صحابه کرام واقعات چې کورونو کې د مذاکره کیږي نو خیر او برکت نه کورونه ډکیږي او ایمانی جذبه په ځل کې پیدا کیږي دا معجزات دي د قران مجید معجزه ده دا واقعات چې موږ تاسو خپل کشرانو ته خپل کورونو کې زنانو سره د مذاکره کوو موږ تاسو کورونو به خیر او برکت نه ډک شي روزمره په بنیاد باندې دا وریدل شي چې څومره د واقعي او حصہ موږ ته یاد شي د مذاکره په کورونو کې وشي نو یو طرف ته د علم بخوريږي او بل طرف ته به کورونه به خیر او برکت نه ډک شي
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.